بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله مولانا العظيم. دی آیاتونو کی د صاحب یاسین د حبیب النجار واقع الله ذکر کوي. حبیب یو سړی و، د دې انطاکیې په یو طرف کې به اوسېده. ده به د ریښمو کار کو او خلک بت پرستو، دیم بت پرستو. ده باندې برس بیماری ده. نو 80 کاله د دې بوتانو پوجي او نظرانې او د هغې په عبادت باندې به دقسې هر وخت مشغول او دعاګانې به یې کولې چې تاسو ما نه دا برس بیماري لرې کوي، دا برس بیماري لرې کوي. په دې کې چې کوم 3 پیغمبران علیهم السلام راله، نو دا سلمه د ښار په یو دروازې سره اوسېده. نو اول د سره ملاقات وکړو. چې د سره ملاقات وکړو، ورته دعوت پیش کړ چې موږ دغسې پیغمبران یو، الله را لېږلي وو، یا د عیسی علیه السلام د طرفه موږ راغلي وو. هغه ویل تاسو سره څه معجزه شته، نښه شته درته؟ هغه ویل زموږ سره دا نښه ده، یا ته به کومه بیمارۍ باندې مبتلا یې، موږ چې دا یو چوپ وکړو دا به نه. حبیب النجار ورته وایي چې عجیب خبره، 80 کاله ما د دې خدایانو عبادت وکړو او 80 کاله ما سوالونه وکړو. په 80 کاله کې زما نه دوی چې کوم دی دا بیماري لرې نه کړه او تاسو رانه په یو سحر کې به لرې کوئ. ویل او زموږ رب د دې نه هم زیات قادر دی چې تا نه دا بیماري لرې کړي. بس ایمان یې راوړو او هغې په چوپ وکړو او الله تعالی ته بیماري لرې کړه. بس پیغمبران خو خاریې ته لاړل، دننه خپل کار یې شروع کړو. بس خلق راجمع شو او ده ته دا اطلاع میلاو شوه چې خلق پیغمبران وجني. نو د خپل کاروبار بند کړو، را منډې کړې او په تلوار باندې راغې او خلکو سره خبرې شروع کړې او ډېر د خپل ایمان اظهار یې په هغه میدان کې وکړو او خلکو راګیر کو او په خپو باندې پې وګرځېدل. هېڅوک مرسته کوونکی نه و د ده، هېڅوک. او دا کلمې راووتې او شهید شو. او چې څنګه دا روح وته، نو دا پروانه ورته میلاو شوه چې نیک جنت ته ځه. او دا
د مولانا شبیر احمد عثماني لیکلي دي چې په دې احادیثو نه دا خبره ثابته ده چې د شهداو روحونه چې دي دا د محشر نه مخکې جنت ته ځي. نو د هغه په مخه باندې الله جنت ته ورسو د هغه روح. هغه چې کله هلته لاړه او د خپل قدر و قیمت یې ولیده، د خپل نعمتونه یې ولیدل، د خپل اعزاز او اکرام یې ولیده چې دا ما ته په څه کې میلاو شو؟ دا په دې عقیده د توحید کې ما ته میلاو شو چې ما یو الله ومانه. نو چې یا لیت قومي یعلمون بما غفر لی ربي وجعلني من المکرمین. کاش کې زما قوم زما د دې حالت ته خبر شوی، زما د دې حالت ته خبر شوی چې ما سه الله څه وکړه. کاش کې زما قوم په دې باندې پوه شوی او دیم ایمان راوړی. دا علماو لیکلي دي چې د اولیاء الله چې کوم د الله دوستان دي هغوی د خپل قوم په ژوند کې خیر خوایي او د مرګ نه وروسته خیر خوایي. حبیب النجار ته وګوره که نه، خلکو پې د پاسه وګرځېدل او ساه یې ویسته او دا قوم دپاره ارمان کوي چې دا قوم پوه شوی او زما په شان عقیده د توحید او د سنت راوړلې او زما په شان د پیغمبرانو ملګرتیا وکړې دی جنت ته به راشي. وی اولیاء الله همیشه دپاره هغوی ترحم کوي چې کوم دی په اعداء الله باندې کله کله داسې چې کاش کې دا ټول کافران خدای مسلمانان کړي، دا یهود خدای مسلمانان کړي داسې. نو وای قرآن دا وجاء من اقصى المدینه، راغې د هغه لورې طرف د ښار نه، د انطاکیې ښار د یو طرف نه رامنډې وی رجل یسعی، سړی راغی سړی. قرآن چې دا ذکر کوي که نه نو من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. دا د دې په شان بعینه کله چې د موسی علیه السلام په باره کې فرعون او د هغه کابینې د قتل او د شهادت فیصله وکړه، نو په کابینه کې سړی دی رجل مؤمن. نو هلته هم په د هغه په نوم باندې مستقل صورت دی سوره مومن، او دلته هم دی ته صاحب یاسین وایي. د دواړو یو کردار دی. خو د هغه خیرخوا په کابینه کې و، نو هغه په یو منډه منډه باندې راغی او هغې خبر کو د مصر نه ووته. او دلته دې مفسرینو لیکلي د دې هېڅوک نه و، چا هم د ده مرسته ونه کړه. خو الله رب العزت ورته کتل چې دا قوم څه کوي او د چا سره یې کوي. نو الله په غوسه کې راغی چې دې شهید که، نو الله انتهایی غوسه شو او د غوسې جبریل ته ویل چې بس لاړ شه او یو چغه پې وباسه. یو چغه یې ویسه او په دې ښار کې نومې مشرک او کافر ژوندی پاتې نه شه، بس سړه خوله ټول پرېوتل. فاذا هم خامدون. خمود اصل کې د اور چې مړ شي وي، اور مړ شه، خمدت النارو. اور چې څنګه مړ شي که نه دقسې مړه کړه په یو اواز باندې. او دون الله ته دا سپک او ذلیل و چې الله دوی دپاره د فرشتو فوج راونه لېږه، د فرشتو فوج راونه لېږه. او دا زما عادت هم نه دی چې زه د یو قوم د هلاکت دپاره فرشتې ولېږم، دا زما عادت نه دی.
دا بعضې خبره ده چې بعضې اوقاتو کې په بعضې اوقاتو کې فرشتې راغلي هم دي او جهاد یې کړی هم دی دا هم شته دی خو عام عادت ته الله دا نه دی دا د خدای دپاره د خدای په نزد دونه ذلیل قومو او دونه مهان او سپک قومو چې الله دې لپاره فرشتې نه رالیږلې بلکې جبریل ته یو اواز وباسه دا څاګانې دی چې چغې پې والوه د اړونې هټ پیلو شو او ټول مردار شو بس وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى راغې د هغه لورې طرف د ښاریې نه یو سړی را منډې وهي یسعى سعی منډې ته وهي قال یا قوم اتبعوا المرسلین ویل ای زما قومه تابع شئ د پیغمبرانو یا قوم یعنی د خدایي خلق همیشه داسي چې هغه قوم سره داسې پستې خبرې کوي ای زما قومه یا قومي دا یې دلته حذف شوې ده او دا کسره د هغې باندې دلالت کوي دا یا قومي دی ای زما قومه تابع شئ د پیغمبرانو خبره ومنئ دا دعوت ومنئ اتبعوا تابع شئ من د هغه چا لا یسألکم اجرا چې نه غواړي تاسو نه په دې باندې مزدوري ښه ورته ګورئ هیڅ عوض هیڅ اجر هیڅ بدل نه غواړي لله فی الله تاسو ته دعوت درکوي نو دا خلکو هم نه منئ او دویم دا چې داسې دي پیغمبران علیهم السلام د شکل شباهت په لحاظ سره او د وضع او د ربې په لحاظ سره ډېر بهترین خلک په نظر راځي نو حبیب النجار ورته وایي وهم مهتدون دوی په خپلو خبرو عمل کوونکي دي دا څه چې وایي دقسې کوي دا څه چې وایي دقسې عمل هم دی نو وهم مهتدون او دوی په سمه لار نو چې یو سړی په تاسو ته بې مزدورۍ دعوت هم درکوي او په خپله هغه د خپل دعوت کاربند دی او بیا هم تاسو نه منئ دا خو به ستاسو جهالتي ناپوهي به ستاسو ولې تا ایمان راوړی تا په دې باندې ایمان راوړی څه نو حبیب النجار جواب کوي وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون دا موږ ته ګورې ډېره معمولي خبره ښکاري خو داسې چې را تمامه دنیا راټوله شوې ده لوی ښار دی او په چارسو کې پیغمبران یې راګیر کړي دي او یو سړی په دې وخت کې پاسي او علی الاعلان دا خبره کوي علی الاعلان دا گپ نه دی دا موږ هسې خو تلاوت کوو که نه هم په دې نه پوهېږو چې دا دې خبرې سړي څومره لویه خبره کړې ده او دا یې په کوم ځای کې کړې ده او دا یې د چا په مخ کې کړې ده دا یې د دشمنانو د خدای په مخ کې کړوله او څونه اکثریت یې ټولو نو وایي وما لي څه دي ما لره څه باعث دی څه مانع دی ما لره لا اعبد الذي چې زه به بندګي نه کوم د هغه ذات فطرني چې زه پیدا کړی یم وإلیه ترجعون او خالص دی الله ته تاسو ټول به واپس کېږئ داسې د دې په دې سړي ته سړی حیران شي دی وخت مسلمان که نه او د دې لهجې ته او د طریقې ته سړی موږ حیران شو چې موږ په شپېته اویا کال اتیا کال کې دا زده نه کړه دا دی چې څه زده کړي دي اوس یعنې داسې هغې ته یې برای راست ونه ویلې چې تاسو یې پیدا کړي یئ او تاسو ولې عبادت نه کوئ وایي نه ما له څه مانع او باعث دی چې زه به عبادت د هغه رب نه کوم چې زه یې پیدا کړی یم
او بیا و الیه ترجعون. او زما دغه رب ته به تاسو ټول واپس کېږئ او دا مخکې به ودرېږئ او حساب کتاب وکړئ. دا مسله نه ده چې مړ شي نو کیسه ختمه شوه، چې مړ شي نو کیسه شروع شوه. د دنیا کیسه دې ختمه شوه او د آخرت کیسه دې شروع شوه. نو مؤمن دې ته وایي چې د هغه دا عقیده چې د دنیا کیسه ختمیږي په مرګ، خو د آخرت کیسه چې د دنیا کیسې به پکې کېږي هغه به شروع کېږي دغه وخت نه. نو وایي او بیا ورته وایي اعلان کوي اتخذو من دونه آلهة، آیا زبا نسما سوا د الله نه نور معبودانو لرا، زبا نور معبودان نسم، زبا نور پوجا کوم. ان یردنی الرحمنو که ارادو کی مهربان بادشاہ بزر ما تعالی تکلیف رسولو، که اللہ ربانی بیماری راولی، اللہ ربانی مشکل راولی، اللہ ربانی سختی راولی. نو لا تغنی دا مصنوعی جعلی خدایان دا پنشی کولے زمانہ، لا تغنی عنی شفاعتهم دا پنشی کولے زمانہ سپارش دوی شیئن سا. کما بانی دا اللہ طرف تکلیف راشی او دا ټول بوتان را پاسی او زما لپاره سپارشو کی، ما ته هیڅ پیدا نشي را کولی. نه زما خبره اوري، نه زما په خبره پوهیږي، او نه زما خبره زما اینی، او ولا ينقذون، نه ما خلاصولی شي بیا د الله د عذاب نه. نو داسې خدای نو عبادت به زه کوم. انی اذا لفی ضلال مبین، یقینا زبا په دې وخت کې یم په ګمراهۍ ښکاره کې. که چرې زه د الله په ځای باندې بل چا ته رامدد شویم او د بل چا پوجا وکم، د بل چا نظر و نیاز ومنم او د بل چا عبادت وکم، زه به په دې وخت کې په ښکاره ګمراهۍ کې مانه به یقینا درسته لار خطا شوي او زه به په غلطه لار روان شوی یم. او به اعلان کوي د خپل ایمان انی آمنت بربکم فاسمعون، یقینا زه ما ایمان راوړی دی پر رب ستاسو باندې، پس واورئ. پیغمبران علیهم السلام مخاطب کړه او قوم مخاطب که حبیبه او ورته وایي چې انی آمنت بربکم، ما ستاسو پر ایمان راوړی دی. نو پیغمبرانو ته هم وایي دې دپاره چې ګواه شئ، زما پر خبره ګواه شئ. فاسمعون، پس واورئ تاسو ای پیغمبرانو چې زما به قیامت کې ګواهي وکوي چې ما په دې میدان کې چې د توحید میدان آواز کول په دې کې آسان کار نه و، ما پکې کړی دی. او قوم دې لپاره چې که دې قوم کې چرته هوش پیدا شي او که دا نه د یو مؤمن د ایمان قوت او طاقت به ورته معلوم شي چې یو ایماندار کې الله تعالی څومره لوی قوت او طاقت اچولی چې دنیا د هیڅ طاقت نه یریږي. دا سبق ورکوي قوم ته. دا بس خلق راټول شو، ویل تاسو لا پیغمبران دي، اول د ده کار مو کوي. په خپو پې وګرځېدل، په خپو، او هېڅوک یې د خلاصینو. او په دې حالت کې ترنه سا ووته، او چې څنګه سا ووته فروا فورا فروانه ملاو شوه چې جنت ته ده، نیغ زه جنت ته بس. او تاسو ما مخکې ویل چې مولانا شبیر احمد عثماني فواید کې دا لیکلي دي
چې د احادیثو نه دا خبره ثابته ده چې د شهداو روحونه جنت ته داخلیږي د محشر نه او د قیامت نه مخکې مخکې. قیل ادخل الجنه، وویلی شو حبیب النجار ته دننه شه جنت ته، به جنت ته لاړ. هلته عیش او آرام دی، مزیدي د دنیا ستړې، د دنیا غمونه، د دنیا دا سوداګانې، د دنیا دا مشکلات، د دې خاتمه ته وشوه او یو زبردست ژوند سره الله مخامخ، ډېر پر خپل ژوند مطمئن شو. اوس ارمان کوي چې زما قوم زما په حالت باندې پوه شوی چې د کمې عقیدې په نتیجه کې الله زدي او د کم عمل صالح په نتیجه کې الله دې جنت ته راوستم، کاش کې دا عقیده او عمل زما قوم خپل کی. نو علماء لیکلي دي چې سنت الاولیاء، د اولیاء الله عادت دا دی، عادت دا دی چې د خپل قوم خیر خواهی په ژوند کې هم او د مرګ نه وروسته هم. قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کې زما قوم پوه شوی په هغې څه چې ما له الله راکړه، هغه اعزاز او اکرام، هغه خوشحالي، هغه لازوال نعمتونه چې کوم ما ته زما رب راکړه، کاش کې زما قوم په دې خبر شو. بما غفر لی ربی، په سبب د هغې چې ما ته بخښنه کړې رب زما، وجعلنی من المکرمین، او ګرځولی دی ما لره د عزتمندونه. بس جنت ته چې څوک لاړ شي هغه عزتمند شي، جنت ته چې څوک لاړ شي هغه کامیاب شي. بس فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، څوک چې د اور نه وایستې شو او جنت ته دننه شه دا کامیاب شو. نو حبیب النجار الله کامیاب کړ. دقسې بعینه په دې بخاري کې راغلي دي چې ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه چې کله خبر شو چې په مکه معظمه کې یو کس دعوه د نبوت کړې ده، نو فوراً خپل رور راولېږه مکې ته چې لاړ شه او ما د سړي پوره معلومات راکړه. رور یې راغی، معلومات یې وکړه چې واپس لاړ. ابو ذر غفاري ورته وایي څه دې راوړو؟ بس یو سړی مې ولیده چې په نیکۍ باندې امر کوي او د بدۍ نه خلک بندوي. هغه ویل وروره زما ته شپې دې ونه کړه، ما چې څه غوښتله تا ما ته پوره جواب نه دی راوړی، بس راځه کښېنه. بس خپل توشدان کې سودا مودا ځان له واچوله او د سفر سامان ځان له برابر کړ او مکې ته را روان شو. چې مکې ته راغی وی بیت الله شریف ته راغلم، حرم کې ناست یم، یو سړی داسې خلک راځي او ځي، ما باندې څوک څه کار نه لري. یو سړی کس راغی ما ته یې ویل چې داسې معلومېږي لکه چې میلمه یې. ما چې او میلمه یم، مسافر یم. علي رضی الله وی بس بیا یې لاړ هغه هم. وی ما داسې شپه وکړه، اوبه مې څښلې، خپل خوراک به مې کوو. سهار له بیا و چې سړی ته ویل څنګه ته خو لا یې دلته؟ ما چې او زه یم. څنګه راغلی؟ ما چې دلته یو ملاقات مې راغلی او خبره درته کوم خو چاته کوې نه نو بس. چې نه نه ته راته خبره وکړه. زه یو سړی دی د پیغمبر دعوی کړ. هغه ورته وویلې علي رضی الله عنه ورته وفرمایل چې څه وکړه چې ته به زه به دې ورته ورسوم،
خو ته په ما پسې راځې، په ما پسې به راځې، زه به مخکې روان یم، یو بل نه به لرې لرې ځو. که چېرته مشرکان په دې لار کې راشي نو زه به دیوال ته ودرېږم، د خپله سپلۍ به سموم، لکه سړی چې دغه سپلو به دغه شوه که نه، نو دیوال ته به سړي شا کړه او خپه به یې ورشته کړه، نو ګوتې به ورښکته کړې، چڼه یې به را لکوله. زه به دا کار وکړم او ته به ځې، ما ته به ودرېږې نه چې څوک پوه نه شي دا د ده سره دی. بس په دې طریقه باندې لاړو، دی په یو کور ننوته، زه هم ورپسې ننوتم. او دا هغه زمانه چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په دار ارقم کې محبوس دی دننه. بس ما چې پیغمبر خدا سره ملاقات وکړو، ما ایمان راوړو. او بیا ما ویل چې یا رسول الله، ما ته نبي علیه السلام ویل چې ابوذر خپل کلي ته به لاړ شي او د خپل رب عبادت وکړي، او چې کله الله رب العزت زمونږ دې کار ته وده ورکړه او غلبه راغله، نو بیا به راشي. وایي ما ته ویل چې لاړ به شم، خو په الله مې د قسم وي چې دا خبره به په دې حرم کې کوم، اعلان به کوم. بس بیا به لاړ شو. نبي علیه السلام خوښه ده. ابوذر غفاري راغی، اعلانا خبره وکړه د پیغمبر خوا، د پیغمبر او د خپل ایمان. بس خلکو ویل چې هله موږ خو له د هغې نه تنګ وو، دا له بل صحابي پیدا شو. خلک ورپسې راټول شو. تاسو ګورئ حبیب النجار د قوم او د اهل مکې دا یو دغه دی. خلک راټول شو، بس وهي. په دې کې عباس رضی الله عنه راغی. چې راغی بس زر په ابوذر د پاسه سملاس او لاسونه پیدا کړي چې هلکه څوک به دغه نه کوي. سړی ورته خلاص یې کړم. بیا دغه شو چې سهار شو، سبا مې بیا اعلان وکړو چې بیا وکړو، بیا راګیر کړم. بس بیا عباس رامنډې کړې او را باندې د پاس سملاس او زه یې پټ کړم. او ما ورته وویلې چې خدای غر کړو، د ابوذر تاسو به تجارتونو له ځئ، د ابوذر په کلي باندې ځئ، دا خو د بنو غفار سړی دی. بیا به د غنمو تجارت لپاره څه کوئ؟ په هغه طرف باندې به اعلان وشي، که لاړئ برابر ممکن دا داسې قبیله نه ده. اوس خلک یې راغله په دې باندې دپه کړه او زه یې خلاص کړم. نو هسې ما تاسو ویل چې د حبیب النجار دا مسئله او د انطاکي د خلکو هغه د مشرکانو او د کافرانو هغه خوی او دلته د مکې والاو دا بالکل ایک جیسا چې څه ته وایي هغه دی، یو شانتي دي. دا خو ابوذر غفاري دپاره خو خدای معاون پیدا که عباس نو ختم شو. خو د حبیب النجار په هغه ساعت کې د مفسرینو لیکلي هېڅ یو کې د دپې نه و چې چاته خلاص کړی وی قوم نه. نو دا یو ډیر ناشنا واقعه ده. سړی ګوري که نه، سړی بلکل سړی له ژړا وروي چې دې خلکو د ایماندارۍ ته هم سړی وګوري دې دغه ته. او داسې نوې خبره نه ده، دا په موجوده زمانه کې هم داسې خلکو کړي دي. په موجوده زمانه کې سید قطب شهید رحمه الله چې کله پانسیګاټ کې واچو او هغه په کومه شپه باندې پانسي کوي، نو دغه نه ولې مولا راوستی و، دغه نه جامع اظهار نه. نو هغه چې کله پانسۍ ته ورننه کو، نو ویل چې کریمه ووایه. هغه ویل ما ته وایه چې کریمه ووایه. ویل زه به یې کریمه باندې پانسي کېږم. بیا زه په دې کلمه پانسي کېږم او ته په دې کلمه خوراک کې، ته دې نوکر یې د خوراک د خېټې نوکر یې دې لپاره راغلی، ما ته دا تلقین کې چې ته کلمه ووایه او ما د دې کلمې د وجې نه پانسي کوي. دا نوې داسې زړې خبرې نه دي، دا په هر زمانه کې داسې د ایمان خاوندان پیدا کېږي. او لکه مولانا مودودي رحمت الله علیه
چې کله پانسي ګاټ کې پروت و قادیانانو باندې کفر فتوا کړی نور څه کار یې نه و کړی ګناه یې نه وه کړې نوره او قادیاني ته یې کافر ویلی هغه زمانه کې د قادیانانو په حکومت باندې زبردست دغه هوړ چا ورته ویلي چې مولانا دغه وکړه د رحم درخواست وکړه مولانا مودودي رحمت الله علیه چا ته وکړم د ځمکې والاو ته دوی په ما د 500 حکم کړی دی اما آسمان والا هم اینی الله خلاص کړ په هغه زمانه کې سعودي شاهان داسې نه وو لکه اوس کوم دي امریکي جوټان چې اتصال شوي دي هغه د اسلام خلک وو شاه فیصل مرحوم غوندې خلک وو هغې حکومت باندې زور واچو الله تعالی خلاص کړ دا داسې نه ده ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا دعا وکړئ چې الله موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهېږي او دې سره سره دې له موږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي عزتمندو زمونږ یو ډېر لوی شیخ الطاف الرحمن صاحب وفات شوی نو په اخلاص ورته دعا وکړئ چې الله تعالی دا نیک مساعي د هغه په کار راولي ټول عمر د قرآن او د حدیث خدمت یې کړی و الله تعالی دې غریق الرحمت کي الله دې وبخي څومره زمونږ نور استادان دي لوی دي اکابرینو او د په دې لار کې هغې هم ټول تلي دي د مرګ په لار باندې ټول ته دعا وکړئ څومره د مسلمانانو مردګان دي هغې ته هم دعا وکړئ الله رب العزت دې د دین د خدمت لپاره او د قرآن او د خدمت د قرآن او د حدیث د خدمت لپاره نور داسې جید علما کاملان علما خدا ترس علما خدایي علما ربانیین علما الله تعالی پیدا کی او الله تعالی دې دا کمې د غیبونه چې کوم دی پوره کی او هغه دې یا دغه مغفرت دې الله نصیب کی او د هغه پسماندګانو دې الله صبر جمیل ورکي الله دې زمونږ د ټولو نه راضي شي او خاتمه دې الله زمونږ د ټولو په ایمان کې